خبرې به وکړو. خبرې خو زموږ هغه تر هغه خبرې نه دي زده، نه موټیویشنل سپیکران یو، نه داسې تعلیم دی، نه دونه علم لرو. بهرحال په یو څو خبرو مو سر خلاصیږي. دا زموږ پکښني دماغ، پکښني ذهن هغه دا دي. نن موږ یو ځای را روان ولو، یو ځای کښېنستلو، نو له یو سړي سره مو دغه سولی، هغه د بلې علاقې او دارې علاقې چې نو یقینا زموږ خو دا تراس و چې موږ پردی سړی به راځي، هغه به زموږ د علاقې زموږ د دغه تعریف به کوي، بیا یې موږ په قدر پوهېږو. موږ خپله د دغه قدر په زړه کې نشته هغه طرح. نو ده راته ویلې ول ماشاءالله دا ستا علاقه خانوزۍ، بلوزۍ، کاریزات، شاوخوا دا ګرد کلي شول. ول ما داسې د هر زاګي والی مطلب نوم یې له دې وجې نه اخلو چې یقینا کیدای شي مطلب د یو ځای نوم چې واخلي نو د تعصب شکل اختیار کړي. دی خپله راته غږېدی، ده ویلې ول زموږ علاقه ده، زموږ دغه دی، مطلب تعصب دی، ظلم دی، له ښځو سره ظلم کږي، پر کوچنیانو کږي او ناجایزې کږي، له مزدوره سره مزدور ته خپل حق نه ورکول کږي. ده ویل ماشاءالله دا ستا علاقه ګرده، په دغه کې خامخا شعبه درزاګي وي، څه بد خلک به وي، څه دغه به وي، نو ډېره غټه آبادي ده. ده ویلې ول دونه ښایسته خلک، دونه ښه علاقه چې ته نه دا تر ظلم کې ستا، نه خدای دې نه کوي نه مړي کې سوي دي، نه پر مځکو خلک په سرو کې ځلوي، نه بل دا تر یو واقعیات موږ لیدلي دي. او واقعي زموږ دا ښایسته بازار چې دی، په دغه کې موږ زما خیال ما خو د هغې جنګ لا نه دی په یاد، نه د خلکو توتو میمی کږي، نه بله داسې واقعیات موږ لیدلي دي. نو بیا داسې لا بلدیاتي انتخابات راځي، لا دا نور غټ انتخابات، په دا کې لا لږ بدنیتۍ جوړ شي، د کلو د خلکو سلام ځله بند شي. اوله خبر خو دا د انتخابات را روان دي، وار خو موږ په دا ترا ملک پراته یو لکه پاکستان چې زموږ انتخابات زموږ په کنټرول کې نه دي، نه څوک زموږ په ووټ راځي، نه څوک زموږ په ووټ پاته شي. نو پر دغه باید چې موږ عزیزان دننه یو بل سره اختلاف نه کوو. دا ګرد زموږ عزیزان دي، زموږ خپلوان دي. په دا حقیقت هر څوک خبر دي چې زموږ د ووټ په دا ملک یو اهمیت نشته. نو دلته دا کوم خلک چې په ووټ کې ولاړ دي باید چې زما او ستا خپله تربورګلوي، عزیزګلوي پر دغه خلکو، پر دغه ووټرانو، پر دغه کوم نمایندګانو نشي خرابه. موږ بېشکه تنقید وکړو، په تنقید کې ښکنځا نه کوو، درواغ نه ووایو، پروپیګنډه نه کوو. اول چې له موږ نه ناجایزه کږي، مطلب دا احساس باید چې موږ وساتو. او بل دا دی چې دا انتخابات به بیا تر شي، د هغه زموږ عزیزانو تربورونه به وي، بیا به برته سره ناست یو، نو له خولې چې یوه کومه خبر ووځي نو هغه بیا برته دویم واره نه راځي، نو هغه چې کوم وار کوي یا پر زړه یې وکړي. نو زما دا یو ریکویسټ دی، یو خواست دی چې وایي یو خو د هر چا قدر وکړي. دا ووټونه چې دي دا مازې یو مذاق دی، دا د دغه فیصلې بل ځای کې سوي، مازې بس موږ ته ریزلټ په لاس راکړي، موږ په هغه خوشحاله یو. نو د هغه به الریډي فیصلې سوي، څوک راځي څوک پاته شي. نو یو پر دغه ډېر سیریسلی دا سیریس هم اخلي، د هغه د فن دپاره، د یو د ښایسته تنقید دپاره خو بلکل پر دغه وکړي. بل دویمه خبر دا ده باید چې زموږ کوم مشران تر سوي دي، یا زموږ اوس کوم مشران شته، د هغه باید چې موږ قدر وکړو. زموږ په علاقه کې د یو چا به فکري اختلاف وي، د یو چا به نور اختلاف وي. زما په نظر کې دونه غټ سړی موږ لرو لکه مولانا محمد احمد صاحب. د ډېرو خلکو دا اختلاف دی چې یو ویره پیادین ولیکي، یا بل وی پلانی شی ولیکي، یا بل وی دا د پلاني مسلک دی. دا ډېرې کوچنۍ خبرې دي. دا په سعودي کې ګل دغه تر سره ولاړې نیمه سعودي دغه دی. په دغه کې ډېر غټ غټ عالمان شته، ډېر مولانا ذاکر نایک صاحب چې دی هغه هم اهل حدیث دغه سره تعلق لري. نو موږ باید چې دغه اختلاف نه کوو، د دا سړي باید چې نن موږ قدر وکړو.
بیخي ډېر قدر یې وکړو، ډېر ښایسته سړی دی. د هغه طرح زما سیاسي اختلاف زما به ورسره ول یا به ستا ورسره ول، د هر چا اختلاف شوی. زموږ په خانوزۍ کې مولوي عبدالظاهر صاحب دونه غټ سړی والی، خاص طور پر چې دی امن پسنده سړی والی، د نفرتونه نه جوړول، د هر چا په ننوات کې د هر چا په روغه کې پناه د دوه مسلمانان سره روغول. نو هغه ولاړی، خدای دې وبخښي انشاءالله د دا ترا خلکو جنت ځای وي. نور کوم امن پسنده خلک چې دلته عالمان ته معلوم وي یا غټ خلک وي یا ملکان وي چې هغه سم خلک وي، نو د هغو باید چې قدر وکړو، د خپلو مشرانو که لږ دي که ډېر دي. څه د مځکو اختلافات به د خلکو وي، د خلکو ډېر شکایتونه دي، وي فلانې زما کوډ لاندې کړی دی، بل وي فلانې دی کړي دي. بهرحال دا اختلافات باید چې موږ ته یې ګر لرې کړو، د خپلې علاقې قدر وکړو. که خانوزۍ ده، که بلوزۍ ده، که شرنه ده، که زمستانه ده، که نیګانده ده، که مرغه ده، که ګوال دی، که خانی دی، که چرمیان دی، زموږ دا ټول علاقې تر برشوره پورې دا دومره ښایسته خلک، سپرکي خلک، زما خیال د دنیا پر یوه مځکه به نه وي. د دا مځکې د دا خاورې باید چې موږ قدر وکړو. دا زما دا سیاسي خلک ځي و راځي، د خلکو سیاسي سوچ بدلېږي، مګر زما او ستا ښه نیت چې دی هغه باید چې نه شي سرخراب. باید چې موږ د اخلاقیات په دایره کې وتې ووې، خپل دغه وکړو، خپل سیاست زموږ تی په لاس کې نه دی. بیا هم دا څه ټوټه پوټه سیاست چې دی په ډېر ښایسته انداز یې وکړو، په ډېر محبت یې وکړو، یقینا غلط خبر نه کوو، ښکنځا نه کوو. که له موږه څه وي یو وخت کې یا ناجایز څه وي یا دروغ راځو څه وي، موږ ډېر سخت معذرت خواه یو پر دغه. موږ باید چې د خپلې علاقې قدر وکړو، د دغې علاقې په قدر پوه شو. دا ډېره ښایسته علاقه ده، ډېره پرامنه علاقه ده، ډېر ښایسته خلک دي. نو یقینا د خپلو تربرو قدر وکړو، د خپلو مشرانو قدر وکړو. اخندزاده صاحب ډېر ښه سړی و، بدرالدین صاحب د هغه طرح عبدالعلي اخندزاده تر څه وایي، یقینا زموږ علاقې له ګردې علاقې له علم راوړی دی. خامخا په کلي کې څه اختلافات وي، څوک څه وي څوک څه وي، په مشرانو چې خلک خامخا یو څه وي چې په رشته راکښته کې موږ څه پسې وایو. اخندزاده صاحب، اخندزاده بدرالدین صاحب چې موږ یې لیدلی و، دا یو شی پکښې و، ملنګی سړی و، دا پروټوکول والا نه و چې ټوپکیان به ورپسې یا به بل شی. له څو خلکو ماسې وه چې هغه دلته شته، چې هغه دا د پروټوکولو د ملکیو د خاني شوقیان دي. نو باید چې د هغو خلکو سره موږ خیال وکړو، خواست ورته وکړو چې وروره بس نو مطلب د علاقې بدامني شي خراب. نو دا یو 5 خبرې دي دا زما په ذهن کې ولې. نو باید چې موږ لږ یا ډېر پر دغه عمل وکړو. موږ خو نه ډېر علم کړی دی، نه مو ډېر سبق ویلی دی، بس دا یو څه ټوټه پوټه شیان وینو، هغه د راکړې څه ولې ډېرې د باندې علاقې موږ لیدلي دي. ته به هر وایي چې فلاني ځای کې داسې مړي سره اوسو، فلاني ځای کې مختلفو قومونو پراته دي، په هغو کې ډېرې دغه کش. دلته هم شاوخوا علاقو کې مختلف خلک شته، مګر هغه خلک هم په ډېر محبت سره پراته دي. په دا نیګانده کې تقریبا 22 قومه پراته دي، مګر ډېر په محبت، ډېر په امن سره پراته دي. موږ له ګردې علاقې قدر لري، دا ډېر ښه خلک دي، نه دلته یو ناجایزه شته نه یو دغه شته. باید چې موږ ایجنټان اوسو جوړ د خپلې علاقې د خپل دغه قدر وکړو د وطن. ډېره مهرباني.